بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د نحو امیر سبق نمبر 13 دی. نن به ان شاء الله مونږه د دې نحو امیر د سر نه مونږه چې د لفظ کوم سبق ویلې دی د لفظ نه واخله تر 12 سبق پورې چې څومره ویلې ده هغې پوره یو نقشه تیاره کړې ده د لفظ پوره نقشه. لفظ دو قسمه دی. د لفظ قسمونه یعنی د لفظ دو قسمونه دي. یو قسم لفظ مستعمل دی او دا دویم قسم بیا لفظ مهمل دی. لفظ مستعمل ته موضوع هم وای. موضوع عین ورسره دی. موضوع معنی ده مستعمل د استعمال نه جوړ شوی دی. مستعمل استعمالیدو والا لفظ. مثلا کتاب دی. کتاب نو دا لفظ هم په عربی کې استعمالیږي. قلم په عربی کې استعمالیږي. رجل سړي ته وای دا په عربی کې استعمالیږي. نو ګورئ او لفظ محمل څه ته وایي. دا دویم قسم وګورئ. لفظ محمل دا په عربی کې بالکل نه استعمالیږي. محمل معنی ده غیر مستعمل یعنی غیر استعمالیدو والا چې نه استعمالیږي. لفظ مستعمل یعنی استعمالیدو والا لفظ په عربی کې دا استعمالیږي. لفظ محمل معنی ده چې غیر مستعمل چې استعمالیدو والا لفظ نه دی. ٹھیک شو. لکه مونږ اوس وایو کتاب میتاب. مونږ داسې پښتو کې دا یو دغه جوړه شوې ده. زمونږ دا ژبه داسې جوړه شوې ده. یار کتاب میتاب راکه. یار کتاب میتاب راواخلئ. قلم ملم راکه. بورډ موډ صفا کوئ. کمرې ممرې ته راځئ. طالبان مالیبان. ٹھیک شو. نو دغه کتاب میتاب نه کتاب چې دی دا عربی کې استعمالیدو والا لفظ دی. دې ته لفظ مستعمل وای. او میتاب چې نه استعمالیږي کنه نو دا مونږ جوړ کړی دی. نو دا په عربی کې نه استعمالیږي او دا استعمالیدو والا لفظ نه دی. قلم ملم نو دا قلم لفظ مستعمل دی. موضوع لفظ موضوع ورته وای. لفظ مستعمل یا لفظ موضوع استعمالیدو په عربی کې استعمالیدو والا لفظ. او ملم چې دی دا نه استعمالیږي. رجل مجل نو دا رجل خو استعمالیږي. دا مجل پکې څه شی دی دا نه استعمالیږي. نو چې کوم لفظ په عربی کې نه استعمالیږي هغې ته لفظ محمل وای. او دا نه استعمالیږي ما په کراس راخکلو نو بس دا نه استعمالیږي. په دې ځای باندې ختم کو. نو زمونږ ټول قرآن حدیث فقه عربي لغات ټول هر څه چې دی هغه لفظ مستعمل دی. هر یو لفظ چې دی هغه لفظ مستعمل دی. اوس لفظ څه ته وایي؟ لفظ نو د لفظ لغوي معنی ده ما یتلفظ به الانسان چې انسان په څه شي تلفظ کوي هغې ته لفظ وایي. نو مطلب دا دی چې د انسان د خولې نه څه وځي که نه څه خبرې وځي دغه ټولو خبرو ته لفظ وایي. هرې خبرې ته لفظ وایي. مونږ ورته خبره وایو او علمي انداز کې ورته لفظ وایي. ٹھیک شوه. نو لفظ مستعمل استعمالیدو والا لفظ. لفظ غیر مستعمل نه استعمالیدو والا لفظ. عربی کې استعمالیدو والا لفظ. نو لفظ مستعمل عربی کې استعمالیدو والا لفظ. دا بیا دوه قسمه دی. د لفظ مستعمل دوه قسمونه دي. یا به دا لفظ مفرد وي یا به لفظ مرکب وي. لفظ یو تم وایي که نه دې ته مونږ وایو یاره دا لفظ چې دی دا اسم جنس دی. اسم جنس یو لفظ تم لفظ وایي او یو لاک لفظونو تم لفظ وایي. ٹھیک شو. نو لفظ مستعمل دوه قسمه دی. یا به دا لفظ مستعمل چې دی دا به لفظ مفرد وي یا به دا مرکب وي. مفرد څه ته وایي چې لفظ هم یو وي معنی هم یو وي. لکه فرس یو لفظ دی او اس ته وایي معنی هم یو ده. رجل یو لفظ دی معنی هم یو ده سړي ته وایي. کتاب یو لفظ دی او معنی هم یو ده کتاب ته وایي. ٹھیک شو. نو لفظ مفرد څه ته وایي چې لفظ هم یو وي او معنی هم یو وي. لفظ مرکب څه ته وایي چې لفظونه دوه یا زیات وي. لکه ما دا دی لیکلی زید قائم. زید ولاړ دی. زید قائم معنی ده زید ولاړ دی. ٹھیک شو. دا دی رسول الله. یو رسول دی یو لفظ الله دی. رسول الله لفظونه هم دوه دي معنی هم دوه ده. ٹھیک شو. د الله رسول. بیت الله نو بیت یو لفظ دی او الله بل لفظ دی. نو لفظ مرکب چې لفظ مرکب څه ته وایي چې دوه یا زیات لفظونه وي هغې ته لفظ مرکب وایي. ٹھیک شو. مرکب معنی جوړ شوی ملایا هوا. ٹھیک شو. جوړ شوی جوړ کړی شوی. او مفرد څه ته وایي؟ مفرد نو دا مفرد چې دا یو لفظ وي یو معنی وي. دې لفظ مفرد ته کلمه هم وایي. لفظ مفرد دویم نوم څه دی؟ کلمه. د لفظ مفرد دویم نوم څه دی؟ کلمه. دا د کلمه ده. ٹھیک شو. بیا د کلمې درې قسمونه دي. اسم فعل حرف. یا داسې وایه د لفظ مفرد درې قسمونه دي. اسم فعل حرف. خو د لفظ مفرد ته مشهور نوم کلمه وایي. کلمه به نه وایي کلمه. د کلمې درې قسمونه دي. اسم فعل حرف. اسم لکه رجل کتاب زید. رجل کتاب زید.
وګور رجل اسم نوم ته وایي، نوم ته. ټیک شوه. نو د اسم تعریف هم ویلی چې اسم داسې لفظ دی، اسم داسې لفظ دی چې خپله معنی یې په خپله معلومه وي. وګوره رجل سړي ته وایي، معنی یې په خپله معلومه ده. او درې زمانې هم پکې نشته، ماضي، حال، مستقبل، تیره شوې زمانه او موجوده زمانه یا راتلونکې زمانه هم پکې نشته. رجل سړي ته وایي، نو سړی هر څوک پیژني. قلم، قلم ته وایي، نو ګوره دا قلم دی، دا قلم دی. نو دې کې نه ماضي زمانه استعماله شوي، نه موجوده استعمالیږي او نه راتلونکې استعمالیږي. د دې نوم قلم دی او همیشه به قلم وي. او زید، زید د یو طالب نوم دی، نو طالب نوم دی، نو دې کې نه ماضي استعمال شوی، نه حال استعمالیږي او نه مستقبل استعمالیږي. او بل لفظ هم ورسره د ملاوېدو ضرورت نشته چې یاره د زید معنی معلومومه، نو یوازې د دې زید لفظ معنی نه معلومیږي، نو زه ورسره بل لفظ استعمالوم، داسې نشي کېدی. ټیک شو. او فعل څه ته وایي؟ فعل، فعل داسې کلمه ده، فعل داسې کلمه ده چې د دم د اسم په شانتې خپله معنی په خپله معلومیږي، د بل لفظ د ملاوېدو ضرورت ورته نشته. خو ده کې زمانه ده، یا به تېره شوې زمانه وي، یا به موجوده زمانه وي، یا به راتلونکې زمانه وي. ضربه معنی ده هغه یو سړي وخل وکړه په تېره شوې زمانه، دا اوس تېره شوې زمانه ده. نصره معنی ده هغه یو سړي مدد وکړو په تېره شوې زمانه کې. او ینصرو، ینصرو دا فعل مضارع ده، نو د ینصرو معنی ده هغه یو سړی مدد کوي، اوس یې کوي، نو دا د حال معنی شوه. یا د ده بله معنی هم کېږي، هغه یو سړی به مدد وکړي، نو دا یې مستقبل معنی شوه. نو په مضارع کې د موجوده زمانه هم وي او د راتلونکې زمانه دواړه معنی کولی شي، او په ماضي کې صرف د تېره شوې زمانې معنی کولی شي. ټیک شوه. حرف څه ته وایي؟ حرف داسې کلمه ده چې د ده معنی په خپله نه معلومیږي، دا د بل لفظ محتاج وي، د سره به بل لفظ ملاوي، نو بیا به د ده په معنی پوهېږي. چې بل لفظ د ورسره نه ملاو کړی، د ده په معنی به نه پوهېږي. اسم داسې کلمه ده چې د ده معنی په خپله معلومیږي، د بل لفظ د ملاولو ضرورت ورسره نشته. او د فعل هم داسې کلمه ده چې د ده معنی په خپله معلومیږي، د بل لفظ د ملاوېدو ضرورت ورته نشته. ټیک شوه. او حرف داسې کلمه ده چې د ده معنی په خپله نه معلومیږي، دا د بل لفظ محتاج دی، د سره به بل لفظ ملاوي، نو بیا به د ده په معنی باندې پوهېږي. د من معنی ده نه، نه. اله معنی ده پورې، او علا معنی ده باندې. نو اوس سے پورې پورې کوه نه پې پوهېږي، باندې باندې کوه نه به پې پوهېږي، نه نه کوه نه به پې پوهېږي. اوس که ته ووایې من المسجد، من سره المسجد ولګوه، نو اوس په معنی پوهېږي. جومات نه. من المدرسې، مدرسې نه. من البیت، کور نه. اوس اله د اله، نو ته ووایه اله المدرسې، مدرسې پورې. اله السوق، بازار پورې. اله المسجد، جومات پورې. اله البیت، کور پورې. نو دې سره بل معنی ولګي ده، اوس په معنی پوهېږي. علا معنی ده باندې، صرف په باندې څوک نه پوهېږي، د سره به بل لفظ ولګي، نو بیا به په معنی پوهېږي. نو اوس ورسره بل لفظ ولګوه، کرسۍ لفظ ورسره ولګوه، علی الکرسي، کرسۍ باندې. ټیک شوه. علی المکتب، میز باندې. ټیک شوه. نو اوس دې سره بل لفظ ولګي، نو من حرف سره، حرف سره بل لفظ ولګي، من سره، اله سره، علا سره، نو بیا په معنی پوهېږي. نو دا خو لفظ مفرد، لفظ مستعمل د دوه قسمونه دي، یو مفرد یو مرکب. نو د مفرد بیا مفرد ته کلمه هم وایي، د کلمې درې قسمونه دي، اسم، فعل، حرف. د دې مثالونه مې مولکه تعریف مې درته وکړو. نو دا خو یو موږ سره لفظ مفرد ختم شو. اوس راځو د لفظ مستعمل دویم قسم مرکب دی. مرکب، نو مرکب ما تاسو ته څه وي چې دوه یا زیاتو لفظونو نه جوړ شوی وي او معنی هم د یو نه زیاته وي. ټیک شوه. نو اوس زید قائم معنی زید ولاړ دی، نو زید یو لفظ شو، ولاړ بل لفظ شو، دی بل لفظ شو، معنی زیاته شوه، د یو لفظ نه معنی زیاته شوه. او مفرد څه ته وایي چې لفظ هم یو وي، معنی هم زیاته، معنی هم یو وي. او مرکب څه ته وایي چې لفظ دوه او یا زیات وي، دغه شانتې معنی هم دوه یا زیاته وي. ټیک شوه. نو لفظ مستعمل دویم قسم مرکب دی. د مرکب بیا دوه قسمونه دي، یو ته مرکب مفید وي، یو ته مرکب غیر مفید وي. مرکب مفید تعریف مونږ کړی دی چې داسې کلمه ده، مرکب مفید داسې لفظ دی، مرکب مفید داسې لفظ دی چې قائل کله خبره وکړي که نه، لکه ویلو والا خبره وکړي، نو اورېدلو والا ته طلب یا خبر معلوم شي. ټیک شوه. نو اوس مونږ شارټ کټ وایو مرکب مفید فائدې والا خبرې ته وایي، فائدې والا چې خبره پوره وي هغې ته مرکب مفید وایي، چې خبره نیمګړې هغه ته مرکب غیر مفید وایي. نو مرکب مفید ته جمله هم وایي، مرکب مفید ته کلام هم وایي، جمله هم ورته وایي، کلام هم ورته وایي، جمله هم ورته وایي. مرکب مفید ته کلام هم وایي، جمله هم ورته وایي. جمله مشهور دی، نو مونږ دا ته واخیسته. نو جمله بیا د جملې بیا دوه قسمونه دي.
د مرکب دوه قسمونه دي، یو ته مرکب مفید وي، یو ته غیر مفید وي. اوس په د مرکب مفید نه د اول نمبر واخلو، د ټول باس به ختم کو، بیا به د اخره کې بیا د مرکب غیر مفید باس کو. نو مرکب مفید چې کنه مرکب مفید دا به اول مونږه ختم کو. مرکب مفید ته جمله وي، او د جملې بیا دوه قسمونه دي، یو ته جمله خبریه وي، یو ته جمله انشائیه وي. نو اول به اوس مونږه دا ایک ایک ختمو، دا دینه مونږه دا ایک ایک چې دی دا به ختمو. نو د مرکب مفید د جملې اول قسم زده کو جمله خبریه. جمله خبریه بیا دا جمله خبریه ستوي چې د دې ویلو والا باندې د دروغ یا د رښتیا ګمان کېدی شي. جمله خبریه ستوي چې د دې په ویون کې د دروغ یا د رښتیا ګمان کېدی شي. زم زید ولال دی کېدی شي، دا ولاړی کېدی شي ناس وي، دروغ هم کېدی شي، رښتیا هم کېدی شي. زم زید عالم دی کېدی شي دا عالم نه وي، او کېدی شي عالم وي. ٹھیک شو؟ نو دواړه احتمالات کېدی شي. نو جمله خبریه بیا دوه قسمه ده، یو ته جمله اسمیه خبریه وي، یو ته جمله فعلیه خبریه وي. جمله اسمیه خبریه څه ته وي؟ چې د اسم نه کومه جمله شروع کیږي هغه ته جمله اسمیه خبریه وي. ٹھیک شو؟ لکه زید عالم، زید عالم. بیا د دې جمله اسمیه دوه جزونه دي، یو جز ته مسند الیه وي او دویم جز ته مسند وي. نو چې کوم جز ته مسند الیه وي هغه ته مبتدا وي، ترکیبي نومي مبتدا دی، او چې کوم ته مسند وي دا هغه مشهور نوم خبر دی. نو مبتدا او خبر جمله اسمیه خبریه شو. ٹھیک شو؟ دغه شان سره راځو جمله فعلیه له، د جمله خبریه دویم قسم له راځو جمله فعلیه له. جمله فعلیه هغه جملې ته وایي چې هغه شروع د فعل نه کیږي. لکه نصوره حامدون، حامد مدد وکړو، حامد مدد وکړو. نو دا نصوره ته مسند وي، فعل همیشه مسند وي، مسند الیه نشي کېدی. نو فعل مونږ سره مسند شو، او د حامد اسم چې دا مسند هم کېدی شي او مسند الیه هم کېدی شي. نو دلته اوس مونږ سره د حامد مسند الیه دی، ځکه فعل مونږ سره مسند دی، نو حامد را سره مسند الیه دی. نو دا مسند ته چې دی که نه د فعل ته د مشهور نوم فعل دی، ترکیبي په ترکیب کې چې کوم نوم دی هغه فعل دی، او د مسند الیه نوم فاعل دی په جمله فعلیه کې. ٹھیک شو؟ نو فعل د خپل فاعل سره چې ملاو شو نو جمله فعلیه خبریه شوه. دا خو موږ سره د مرکب مفید د دوه قسمونه دي، جمله خبریه او جمله انشائیه. نو هغه جمله خبریه بیا دوه قسمونه، جمله اسمیه خبریه او جمله فعلیه خبریه. دغه اوس شو. اوس د دې جملې دویم قسم مونږ وایو، دویم قسم د دویم قسم ته جمله انشائیه وایي، جمله انشائیه وایي. دویم قسم ته جمله انشائیه وایي. ګورئ جمله خبریه هغې جملې ته وایي چې د هغې ویونکي باندې د دروغ او د رښتیاو ګمان کېدی شي. جمله انشائیه د دې الټه ده، د دې جملې ویونکي باندې نه د دروغو ګمان کېدی شي نه د رښتیاو ګمان کېدی شي. یعنی په ده باندې د دروغ او د رښتیاو ګمان نه، د هره خبره پاکه وخت پیدا کېږي. ٹھیک شوه؟ انشا معنی ده پیدا کول، انشا معنی ده نوی شیز پیدا کېدل. نو دا جمله نوی پیدا کیږي. ٹھیک شو؟ د جمله انشائیه لس قسمونه دي. اول قسم امر دی، امر حکم ته وای، زه تا ته د یو کار کولو حکم وکړم هغې ته امر وای. انصر ته مدد وکړه. دویم ته وای نهي، دویم کوم حکم وي خو د کار نه کولو حکم وي، لکه لا تضرب ته وخل مه کوه. نو ګورئ په دې کې د دروغ او د رښتیاو ګمان نشته، بس دا یو کار نوی پیدا شو. اوس دریم نمبر استفهام. استفهام سوال ته وایي، سوال. دا د جمله انشائیه دریم قسم دی، استفهام. هل نصر زیدون، زه تا نه ځان پوهول غواړم، آیا زید مدد کړی دی؟ نو ته ماته وایې او کړی دی یا نه دی کړی. ٹھیک شوه؟ او د جمله انشائیه څلورم قسم تمنی دی، تمنی. مونږ ورته تمنا وایو، خواهش ورته وایو، خواهش. نو هغه وایي لیت زیدن حاضرون، لیت زیدن حاضرون، لیت زیدن حاضرون، کاش چې زید حاضر وي. دا زما تمنا ده، دا زما خواهش دی چې زید حاضر وي، خو نه دی حاضر. ٹھیک شوه؟ پنځم نمبر ترجی ده، ترجی. ترجی امید ته وایي، امید ته، امید ته وایي. ٹھیک شوه؟ لعل عمرن لعل عمرن غائب، امید دی چې عمر غائب وي، امید دی چې عمر غائب وي. د جمله انشائیه شپږم قسم عقود دی، عقود. عقود د عقد جمع ده. عقد یعنی په د یو څیز دوه کسان یو څیز باندې را یوځای شي او فیصله پې وکړي، هغې ته عقد وایي. لکه بیع او شراء، اغستل او خرڅول. نو بیع تو معنی ده ما خرڅ کو، او اشتری تو معنی ده ما واغسته. نو دوه کسان چې خپلو کې کومه معامله وکړي که نه هغې ته عقود وایي، عقد وایي، عقد.
ندا څه ته وایي؟ ندا اواز ته وایي. دا جمله انشائیه اوم قسم ندا دی. ندا معنی یا الله یا الله، یا حرف ندا او لفظ الله منادا دی. ٹھیک شو؟ نو ندا د جمله انشائیه اوم قسم دی. د جمله انشائیه اتم قسم وورا. اتم قسم دی عارض. عارض معنی دا په نرمۍ سره چاته درخواست کول، په نرمۍ سره چاته درخواست کول، لکه الا تنزل بنا، الا تنزل بنا، ته زمونږ خواله نه راځې فتصویب خیرا چې تا ته خیر ورسي. الا تنزل بنا، ته زمونږ خواله نه راځې فتصویب خیرا چې تا ته خیر ورسي. ٹھیک شو؟ نو یا داسې وایي الا تذهب بنا، الا تذهب بنا، ته زمونږ خواله نه راځې فتعلم چې ته علم زده کړې. ٹھیک شو؟ نهم قسم وره. نهم قسم دی. قسم هم د جمله انشائیه نهم قسم دی. والله لاضربن زیدا، دا الله قسم زه به زید خامخا وخم. ٹھیک شو؟ او دا لسم قسم تعجب دی. تعجب حیرانېدو ته وایي، حیرانتیا ته وایي. ٹھیک شو؟ نو د دې تعجب دوه صیغې دي. ما احسنه، د دې معنی دا هغه څومره ښه دی، او واحسن به دا دویمه جمله دغه ده. یو ما احسنه یو صيغه ده، او یو صيغه احسن به ده. ما احسنه هغه څومره ښه دی یا هغه څومره ښایسته دی، او احسن به معنی مدقه ده، هغه څومره ښه دی یا هغه څومره ښایسته دی. نو دا د جمله انشائیه چې کوم لس قسمونه هغه مې درته بیان کړه. اوس راځو دا خو د مرکب مفید قسمونه وکړه، اوس د مرکب غیر مفید قسمونه وایو. مرکب غیر مفید څه ته وایي؟ چې فائدې والا نه وي هغې ته غیر مفید وایي. مفید معنی دا چې فائدې والا وي، خبره پکې پوره وي، هغې نه انسان ته فایده رسیږي، نو هغې ته مرکب مفید وایي. چې خبره پکې نیمګړې وي، فایده ته چاته نه رسي، هغې ته مرکب غیر مفید وایي. مرکب غیر مفید. نو دا مرکب غیر مفید دوه قسمه دی، یو ته تقییدي وایي، یو ته غیر تقییدي وایي. تقییدي څه ته وایي؟ چې اول جز د دویم جز دپاره قید وي. قید لکه ګوره زه وایم ولدو زیدن، ولدو زیدن، نو دا اول جز چې دا قید دی د دې زید دپاره، چې دا زوی د چا دی؟ د زید زوی دی، د زید زوی دی. ټیک شوه؟ نو او دا اول اسم چې دی که نه دا عام و عام د دې زید د وجې نه بیا خاص شو. ټیک شوه؟ دغه شانتې د دې تقییدي بیا دوه قسمونه دي، یو ته مرکب اضافي وایي، یو ته مرکب توصیفي وایي. نو دا توصیفي معنی موصوف صفت والا، موصوف صفت والا. لکه زه وایم رجل شجاع، بهادر سړی، رجل شجاع. نو دا رجل ته موصوف وای او د شجاع ته صفت وای. چې د چا صفت وشي که نه، نو هغه چې د چا صفت شوی هغه ته موصوف وای، او چې کوم صفت ورله وشي هغه ته صفت وای. نو رجل شجاع، یا زه وایم ولد صالح، ولد صالح، نیک هلک، نیک هلک. نو دا ولد موصوف دی او دا صالح ولا صفت دی. انشاءالله دا مخکې را روانم دي، خو دلته درته صرف په نقشه کې زه دا وایم. او دا موږ د مرکب غیر مفید صرف درې قسمونه م ویلي په دې کتاب کې، یو مرکب اضافي ویلی دی، یو مرکب بنایي ویلی، یو مرکب منصرف ویلی دی. دلته په نقشه کې م ورسره مرکب توصیفي زیات کو او مرکب صوتي م ورسره زیات کو. نو مرکب تقییدي څه ته وایي؟ چې مضاف او مضاف الیه ته، مضاف الیه ته او موصوف صفت ته مرکب تقییدي وایي. آسان تعریف مې درته وکړو. مرکب تقییدي څه ته وایي؟ مرکب اضافي ته او مرکب توصیفي ته، دې ته تقییدي وایي. ٹھیک شو؟ نو تقییدي بیا دوه قسمه دي، یو ته مرکب اضافي وایي لکه رسول الله، رسول مضاف، لفظ الله مضاف الیه، مضاف الیه بیا د جملې یو جز جوړیږي. بیت الله، بیت مضاف، لفظ الله مضاف الیه. صلاة الفجر، صلاة مضاف، الفجر مضاف الیه. دغه شانتې راځو مرکب توصیفي څه ته وایي؟ رجل شجاع. نو اول به موږ د صفت معنی کوو، وروسته به د موصوف معنی کوو. دا رجل موصوف دی او شجاع ولا صفت دی، خو ترجمه کې به موږ الټه وایو، اول به د شجاع معنی کوو، وروسته به د رجل معنی کوو. نو رجل شجاع معنی بهادر سړی. طالب مجتهد، مهنتی، یو مهنتی طالب علم. دا شان ولد صالح، یو نیک الک،
نیک خلق ٹھیک شو نو دې ته مرکب توصیفي وای موصوف صفت مجموعي ته مرکب توصیفي وای اوس راځو د مرکب غیر مفید دویم قسم غیر تقییدی چې دا اول جز د دویم لپاره قید نه وي څه پابندي پکې نه وي ٹھیک شو نو دا مرکب بنایی دی مرکب بنایی معنی چې مبني دي دوانه جزونه نو د 11 نه واخله تر 19 د 11 نه والا 19 پورې او د دې نه علاوه نورم ساسما دي هغه مرکب بنایی دي مخکې را روان دي ان شاء الله 11 دا مرکب بنایی دی 12 مرکب بنایی دی 13 14 15 16 17 18 19 د 11 نه 19 پورې چې دا څومره دي ته مرکب بنایی وي دا د مرکب غیر مفید دویم قسم دی مرکب غیر تقییدی کې اول قسم شو مرکب بنایی مرکب منع صرف مرکب منع صرف څه ته وایي ما تاسو ویلو چې دوه اسمونه یو کړي او په منځ کې پکې څه حرف نه وي حذف شوی او دا مرکب بنایی څه ته وایي چې دا اصل کې 11 په منځ کې یو وو هغه وو ته حذف کو نو دوه اسمونه نه یو اسم جوړ کو مرکب بنایی کې په منځ کې یو حرف وي هغه ته حذف کی نو بیا د دوه اسمونه نه یو اسم جوړ شي او مرکب منصرف کې دوه بیل اسمونه په منځ کې پکې حرف نه خدا دوه اسمونه را یو ځای کې یو کې نو دې ته مرکب منصرف وایي لکه بعل د بوت نومو د الیاس علیه السلام په زمانه کې او د مشهور بوت نومو لکه قرآن پاک کې دي اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین اتدعون بعلا نو دا بعل هغه بوت دی او بکن چې بکن دا د یو بادشاه نومو نو دی بادشاه یو خار جوړ کو نو بیا وی چې یاره زه د کم بت عبادت کوم کنه نو د نوم او د خپل نوم دا دوانه به یو کما دا دوانه نومونو نه به یو نوم جوړ کما په خاریه به کېدم نو هغه نه بکو کو بعلا بکو نو دا بعلا بکوم ویل شي بعلا بکایم ویل شي خو زیرم په نشي ویل او تنوینونه په نشي ویل حضره موتو چې کنه حضره موتو نو دا حضره بیل اسمو او موتو بیل اسمو حضرون موتون دا داسې نو بیا دا دوانه نه یو نوم جوړ کو د یوې قلې یا د یوې خاري نوم یې کېښودو نو حضره موتو دا حضره موتوم ویلی شي حضره موتم ویلی شي دې ته مرکب منصرف وي او مرکب صوتي څه ته وایي صوت اواز ته وایي اواز ته او دې کې اواز میلاو شوی وي ټیک شو دام یو اواز وي نو هغه اواز ته مرکب صوتي وایي مرکب صوتي وایي لکه سی به وایي نو دا د نحوی یو ډیر لوی عالم دی عثمان شیرازی صاحب هغه نوم سیبا ویه دی نو دا دوه اسمونه دي سیبا بیل دی سیبا او دا ویه نه دی ویه دا ور سره بیل دی نو دا ویه پکې आवाज دی او دا یو اسم دی سیبا اسم دی او دا ویه پکې आवाज دی نو دا دواړه دا یو आवाज او دا یو اسم را یو ځای کړي دي نه یو نوم جوړ کړي سیبا ویه یا دا شان اوه عاق نو دا مخکې را روان دي مرکب صوتي نو دا زمونږ نقشه وه پوره د لفظ نه واخله تر مرکب غیر مفید ټول قسمونه پکې وي او امید ده تاسو په دې پوه شوي د دې ځان سره یو سکرین شاټ واخلئ او بیا دوباره یې واورئ ځان سره یې لیکئ دا نقشه هم جوړه کړئ انشاءالله دې نه به تاسو ته ډېره زیاته فایده رسیږي د لفظ نه واله در مرکب غیر مفید دې ټول قسمونو پورې به دا ټول قسمونه تاسو ته په یو نقشه کې مکمل را یاد شي نو راتلونکي درس پر اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام